بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو تاسو ګورئ علي باچا ټي وي او زه ام سید علي حضرت باچا نن ویلاګ کې به تاسو سره د پاکستان تحریک انصاف کوم اندرونی اختلافات دي او د هغې څه منفي اثرات دي په دې پارټۍ د هغې په باره کې به تاسو سره زه ذکر کوم. تاسو ته ټول ته پته ده چې د پاکستان تحریک انصاف کوم چیرمن دی بانی هغه عمران خان په جیل کې دی او هغې نه پس چې کوم جیل ته تللی د هغې نه پس چې کوم تنظیم جوړ شوی نو هغه کې بار بار ریپیټډلی هغه کې تبدیلیان رالی د هغې عہدیدار بدل شو او د هغې وجه دا وه چې د پارټي جوړه د عمران خان په وجه ده او د عمران خان په وجه باندې خلک شاملیږي په دې کې بل داسې څوک شخصیت نشته چې هغه خلک ځان ته متوجه کړي نو هغه کې اختلافات لازمي خبره ده. ډېر عہدیدار بدل شو او باقاعده الیکشن په هغې کې ونه شو او د هغې یو منفي اثر خو دا دی چې الیکشن کمیشن اوسه پورې د هغې تنظیم سازي نه مني او د هغې څه فیصله نه کیږي په هغه وجه باندې هغې ته په الیکشن کې هم ډېر زیات نقصان وشو. الیکشن سیمبل چې و بیټ هغې هم د هغې نه واخیستو او اوس هم هغې فیصله نه شوې. اختلافات په هغې کې په یو ځای کې نه دي، په هر ضلع کې پکې دي، په تحصیل په سطح هم اختلافات دي او خلک په دې خبره خو متفق دي چې د هغو لیډر عمران خان دی. هر یو چې څه خبره کوي نو هغه وایي زما لیډر عمران خان دی او غټ ثبوت تاسو ټولو ته علم دی که تاسو پاکستان کې که پاکستان نه بهر یئ او هغه دا دی چې الیکشن کې هر چا د عمران خان تصویر لګولی که هغې ټیکټ اخیستی او که ټیکټ ورته میلاو شوی او که نه میلاو شوی خو د عمران خان تصویر یې لګولی او ډېرو خلکو په هغه تصویر باندې الیکشن ګټلی و. ډېر داسې ټیکټ هولډرز وو چې هغه افیشیلي د پی ټي آی ودرولي وو، هغې الیکشن وبیلو او د عمران خان تصویر چې نور چا لګولی و هغې کې کسان کامیاب شو. د یوې حلقې نه درې څلور کسان وراړو او هر یو دا دعوه کوله چې زه د عمران خان نماینده یم او آزاد وراړو. الیکشن یې پکې ګټي دي. تاسو ته پته ده چې په باجوړ کې یو ایم ان ای چې دی هغه منتخب شو، هغه تیر الیکشن کې د هغه رور مړ شو، بیا په دې بای الیکشن کې هغه وګټله او وی چې زه د عمران خان سره یم، عمران خان تصویر به هر وخت ورسره مبارک زیب. اوس په دې بل ورځ چې کوم شپږیشتم آییني ترمیم وشو په هغې کې هغه ووټ پاکستان مسلم لیگ له ورکړو او اوس د پاکستان مسلم لیگ حصه جوړه شوه چې اگر چې هغه ته ډېر زیات د هغې خطرناک او خراب نتایج هم ملاویږي. په ویډیوګانو کې په سوشل میډیا به تاسو ګورئ چې پاکستان تحریک انصاف ورکران هغه خلاف په هر تقریب کې بار ځای کې نارې وهي، چغې وهي، خو بیا هم ډېر خلک په دغه وجه باندې لاړل چې عمران خان په جیل کې دی. کوم قیادت چې دلته دی د هغې په باره کې د عامو ورکرانو چې کوم رایه دی هغه دا دی چې دوی د اسټابلیشمنټ سره میلاو دي، دوی د حکومت سره میلاو دي او د عمران خان د رهایۍ دپاره دوی سنجیده کوششونه نه کوي او د هغې څه ثبوتونه هم مخې ته راځي. اوس تازه ترین چې کوم ثبوت ورکرانو ته راغلی دی هغه دړ په سوشل میډیا باندې شیر کوي. هغه د سپریم کورټ بار اسوسییشن چې کوم الیکشن شوی دی نو په هغې کې هغې وایي چې ځای په ځای هغه الیکشن که په کراچۍ کې که په لاهور کې که په اسلام آباد کې په هر ښار کې چې خو وکیلان چې دي هغه په خپلو کې اختلاف او چې کوم د وکلا د پاکستان تحریک انصاف سره دي تر دې پورې چې هغه په سینټ کې هم ممبران دي، څوک په قومي اسمبلۍ کې دي، خو وکیلان دي هغې ووټ استعمالوه. نو وایي چې د پی ټي آی چې کوم نامینیز وو، د پی ټي آی چې کوم خلک الیکشن ته ولاړو حامد خان ګروپ نه، نو هغې ته هغه ووټ میلاو نه شو او په هغه وجه باندې په یو څو ووټه باندې هغې هغه الیکشن وبیلو. نن سبا دا ډېره زیاته دا مباحثه بحث چې دی دا ډېر زیات په سوشل میډیا باندې ګرم دی. کوم چې د هغې ګروپونه دي وټساپ ګروپونو کې دا ډېر زیات شیر کیږي چې د پارټۍ سره غداري روانه ده او هغه غداري په اسمبلو کې دننه هم ده. ډېر خلک داسې دي چې هغه ګروپونو جوړ کړي دي او په خپلو کې هغه د یو بل اختلاف ساتي. په دې خیبر پښتونخوا کې غټ ثبوت چې کوم اوس راغلی دی هغه دا دی، تاسو ته خو دا پته ده چې د نیب قانونو کې ترمیم شوی دی، نیب قانون بدل شوی دی. کله چې په قومي اسمبلۍ کې په سینټ کې قانون سازي وشوه نو د نیب چې کوم زاړه کیسونه وو هغه ټول ختم شو. دغسې هغه کیسونه که په هر چا باندې وو هغه کیسونه ختم شو، د هغې خپل څه اصول دي، خپل حدود دي. خو اوس چې کوم بل ورځ یو نوټس میلاو شو د پاکستان تحریک انصاف پخوانی صوبایي وزیر چې هغه نن سبا ایم ان ای دی عاطف خان د مردان، هغه ته نوټس میلاو شو د ملم جبې
لینډ الاټمنټ چې کوم هغه ځمکه الاټ شوې وه په ملمجبه کې او په هغې باندې کیس چلېدو. هغې کې څه کسان نور هم وو. پخوانی عمران خان پرنسپل سیکرټري اعظم خان، هغې کې پخوانی وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک، داسې نور شخصیاتو نومونه پکې هم وو. خو نوټس چې میلاو شو اوس نو هغه عاطف خان ته میلاو شو. وایي چې هغه ته حاضر شه او د هغې څه وضاحتونه ترې غوښتلي دي. عاطف خان په خپل وضاحت کې دا ویلي دي چې یو خو نیب قانون بدل شوی دی او زما په نوم داسې څه شته نه. بل هغه وایي چې په هغه وخت کې زما سره هېڅ اختیار نه او زما سره چې دا کوم زیاتی کېږي یا ماته نوټس میلاو شوی دی نو هغه دا شک کوي چې دا د پاکستان تحریک انصاف چې کوم صوبایي قیادت دی چې د هغې نن سبا مشري وزیر اعلی علي امین ګنډاپور کوي، وایي دا د په ایما ماته میلاو شوی دی. د په ایما چې هغه دا خبره کوي د دې مطلب دا دی چې په پی ټي آی کې دننه دلته هم دا غټ اختلاف دی چې یو سړی لګي او د هغې نیب د هغې خلاف یا انټي کرپشن محکمه د هغه خلاف استعمالوي، خو دا غټ ثبوت دی که نه چې بل سړی ذلیلوي. په هر سطح باندې اختلافات دي. ډېر خلک پی ټي آی فارغ هم کړه په دې باندې. شیر افضل مروت چې دی هغه سره هم دننه ډېر اختلافات د خلکو چلیږي. دغسې شهریار افریدي نن سبا هغه په بهر ملک کې دی خو د هغه هم ډېرې زیاتې ګیلې دي او یو ځل دوه هغه خپله استعفا هم د قومي اسمبلۍ نه پیش کړې ده، هغه منظوره شوې نه ده. خو هغه وایي چې په سینټ کې هم ګروپونه جوړ شوي دي چې کوم علي ظفر ایډوکیټ دی او شبلی فراز دی، هغه په خپلو کې هم داسې خبرې راځي چې د پارټي ورکران مخلصي ظاهره خبره ده. هغه خو دې ته ګوري چې زموږ کوم قیادت دی هغه به سنجیده کوششونه وکړي، عمران خان به رها شي، د ملک مسلې به حل شي، هغو ته هم څه فایده وشي، دا د هر چا توقع. خو چې کوم موجوده صورتحال دی نو په دې کې چې کله اختلاف وي نو ظاهره خبره ده چې د عمران خان د رهایۍ دپاره سنجیده کوششونه هرګز هم نشي کېدی. عدالتي نظام هم تاسو ته پته ده زموږ چې پاکستان کې انصاف څومره ګران دی. انصاف فیصله وشي دلته سړی رها کوي خو چې ګیټ نه بهر ته وځي نو هغه بیا دوباره په نوي کیس کې ونیوی شي، نه پورې هغه څوک یقیني کولی نه شي چې چاته انصاف میلاو شي. د ډېرو اختلافاتو علم چې دی هغه د عمران خان چې کومې خوریانې دي، علیمه خان ده او که هغه نورې دي، د هغو د خولې نه دا خبره راځي چې په پارټۍ کې دننه چې کوم اختلافات دي په هغه وجه باندې سنجیده کوششونه نه کېږي. او زمونږ رور چې دی په جیل کې عمران خان په جیل کې دی اسټیبلیشمنټ دا کوشش کوي چې هغه ملیټري کورټس ته بوځي او هغه باندې هلته کیسونه وچلیږي، هغو دا خدشات اظهار کوي. حقیقت سره هغه به الله ته پته او متعلقه حکام او محکمو ته پته، خو چې کوم په ظاهره باندې د اختلافاتو خبرې کېږي نو د هغې ثبوت هم راځي مخې ته. نو مظاهرې چې کله کېږي هغې نه هم اندازه کېږي چې د هغې لیډر نه وي. تاسو ته پته ده چې اسلام آباد ته هغې لاړل او مظاهرې وکړې، لانګ مارچونه وشو، خو څه خاص اثر د هغې ونه شو، بلکې الټا اثر د هغې دا وشو چې ډېر کارکنان غریبانان کارکنان گرفتار شو او هغه څو هفتې او په میاشتو باندې څه اوس هم بند دي، څه کم چې رها شو هغه هم ډېر زیات فریادونه کوي. خلک اوس هغه احتجاج له او په هغه جذبې سره نه راځي ځکه چې قیادت نه وي، چې چا مشر نه وي او هغه مخکې دا ګوري چې زمانه مشر څوک دی، مشر قرباني ورکوي که نه ورکوي، نو چې څوک قربانۍ والا نه نو بیا ورکرانو له څه شوي دي. لہذا په دې صورتحال کې د پی ټي آی دننه اختلافات ورځ پر ورځ زیاتېږي او ټولو خلکو دا امیدونه وابسته کړي چې که عمران خان رها شو خو مسلې به قابو شي، بیا خو اختلاف څه سوال نه پیدا کېږي. خو که هغه رها نه شو نو پارټۍ کې دننه ډېر زیات ګروپونه دي او کوم چې دلته په خیبر پښتونخوا کې د هغې صوبایي حکومت دی د هغې کارکردګۍ باندې هم خلک ډېر زیاتې ګوتې اوچتوي ځکه چې د هغو د وایي باندې دا کوي چې فنډونه نشته. د عوامو له دې خبرې سره هېڅ کار نشي چې فنډ شته که نشته، هغه خو دا توقع کوي چې ووټ یې ورکړی دی او دوی به کارونه کوي. نو که کار یې وکړو خو ډېره ښه ده، که یې ونه کړو نو د پی ټي آی حشر مستقبل چې دی د هغې حشر به هم د نورو پارټو په شانتې شي. ډېر زیات شکریه، مننه، تھینک یو ویری مچ. د دې امید سره ستاسو نجات غواړم چې علي باچا ټي وي سبسکرایب کړئ، بیل آیکن ضرور پریس کوئ چې تاسو ته فرش نوټیفیکیشن راځي. د لوی الله په امان.